علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانانو اوریدونکو، په تیر شي جمعې باندې موږ دا خبره شروع کړې وه چې هغه اسباب چې هغې د وجې نه انسان په ګناهونو کې مبتلا کېږي، په هغې کې یو څو موږ ذکر کړي، یو څو بنن ذکر کو او ورسره دا خبره چې ګناهونو نه بچ کېدل ولې ضروری دي او د دې دنیوي او اخروي نقصانات څه دي. یوازې دا خبره نه ده چې سړی د ګناه نه کوي نو آخرت به یې ښه وي، نه بلکې حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکثر گناهونه داسې وي، اکثر ګناهګارانو د وجې نه د دې ګناه اثر په تمامي کائنات باندې پرېوځي. لکه حدیث کې هم راځي او حسن بصری رحمه الله انشاءالله ذکر به کو چې هغه ګناه چې د هغې تاو او د هغې وبال په تمام عالم باندې راځي، نو ګناه نه بچ کېدل دې دپاره هم ضروری دي چې سړی په آخرت کې د الله د عذاب نه بچ شي او په دنیا کې هم د الله د عذاب نه بچ شي، خو ورسره چې دنیاوي کم نقصانات دي انسان د هغې نه هم بچ شي. نو کله چې انسان گناه کوي د هغې یو وجه دا هم وي چې دغه انسان جاهل وي او جهالت د وجې نه گناه کوي، علم ورسره نه وي. د دې د وجې نه حدیث کې چې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. علم چې کوم فرض عین علم دی، یو فرض کفایه علم دی. فرض کفایه علم دی ته ویل کېږي چې په کور کې محله کې یو عالم شته مسائل حل کولی شي، نورو باندې علم بیا فرض عین نه دی. یو علم فرض عین دی چې د بل د وجې نه د دې غاړه نه خلاصېږي او نه دی د هغې د وجې نه بچ کېدلی شي یا عذر جوړولی شي. دا هغه علم دی چې دا د ژوند ضروریات چې څونه دي، عبادات دي، معاملات دي وغیره، د دې ټولو علم زده کول هر بالغ نارینه زنانه باندې فرض دي. نو اکثر داسې وشي چې جهالت د وجې نه انسان ناخبر وي او جاهل وي، د دې د وجې نه انسان ګناه کې مبتلا شي. او دا د آخري زماني فتنې هم دي او د آخري زماني نښه هم ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي و آخري زماني یو نښه ده یقبض العلم، الله به علم اوچت کې ختم دی، بقبض العلماء، علماء به الله ختم کی او بیا به خلق یأخذون الجهال، جاهلان خلق به خپل مشران او پیشواګان او امامان جوړ کی، ضلوا واضلوا، په خپل به هم دا مشران گمراه وي او نور خلق به هم گمراه کوي د جهالت او د جهل د وجې نه. ځکه اکثر مسلمانان رونه داسې وي چې هغه د بل خولې محتاج وي چې د هغه نه څه واوري هغه دین ګڼي او په هغې باندې عمل کوي او روان وي. نو دا جهالت چې کوم دی دا
د ګناه د پاره یو سبب دی او دا د انسان او د ګناه په منځ کې رکاوټ نه جوړیږي. بیا کله چې علم وي د یو خبري دغه علم العلم نور، علم مثال دا د رڼا ده، لایټ ده، چورباتی ده. دی پکې د ښه او د بد، حلال او د حرام، روا او د ناروا او تمیز کوي. او کله چې دا ختم شي نو انسان گمراهۍ طرف ته روان شي. او بل سبب په ګناه کې د مبتلا کېدلو د پاره هغه انسان چې کله خپل خواهشات ورپسې ولګي، کدی ښه کار کوي هم خواهش وي وکړه، کدی بد کار کوي هم خواهش ورته وي دا وکړه. لکه څنګه چې د آیت کریمه کې راغلی واتبع هواه، د خپلو خواهشاتو تابعداري شروع کی. دته شیطان د هغه بد عمل هم نیک ښکاره کوي چې بس ته خو نیک سړی نیکی کې، ناروا چې کوي هم دې په هغې باندې فخر کوي او شیطان ورته وي چې دا دې ښه کړي دي. د شریعت نه خلاف کار چې کوي وزین لهم اعمالهم، دیتا د دې هغه بد عملونه شیطان ورته مزین کی او ښکلي ښکاره کی. د ټولو نه لوی مصیبت زده انسان دغه دی چې خپل خواهشاتو باندې روان وي او خپل خواهشاتو موافق خپل زندگی تیري. قرآن کی ځای په ځای باندې راځي الله و اتخذ الهه هواه، وای بعضی خلکو د خواهشاتو دونه تابعداري شروع کړي او دونه ورپسې شوي دي چې د دین یو الہ او معبود جوړ کړي، خو چې هغه ورته څنګه وای دی په هغه شان دی په هغې باندې عمل کوي. ابیا قرآن کریم الله پاک وی ان النفس لاماره بالسوء، یو انسان ته هم نفس چرته د خیر خیګړي خبره نه کوي الا ما رحم ربي، تر سوچ هغه نفس باندې الله رحم نه شي بذات او په خپل نفس کم دی. د دې د نفس په ماده کې دنه دا عزیز موجود دی چې انسان بدو طرف ته خواهشاتو طرف ته راکاږي. دویم د ګناه سبب چې کم دی هغه د خواهشاتو تابعداري کول دي چې دین، شریعت، قرآن او حدیث د پیغمبر تعلیمات سره پریږدي او خپل خواهشات ورپسې روان شي. دا د ټولو نه خطرناک چیز دا دی. او دریم سبب دا غفلت دی چې انسان د خپل آخرت نه، د قبر حشر نه، د الله د کتاب نه، د پیغمبر د تعلیماتو نه ځان مکمل سکی غافل کی، مکمل دا خپل ذمہواری هم نه غني چې الله حکمونه صرف زما د پاره راغلي دي، الله د حکمونه ادا کول په ما باندې ضروری دي او کنه دي. آیا دا ادا نشي نو څه نقصان دی، که ادا شي نو د دې څه فائدہ؟ الله رضا کیږي په څه باندې؟ نو دې د دې ټولو نه ځان غافل کړي. بس نو دغه غفلت ولګي. قرآن کریم وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د دې غفلت د وجنه الله پاک وی ما كانوا یکسبون کلا بل ران، بدې زړه باندې دنه زنګ ولګي، دا مکمل سشي زنګ وهي، مکمل خراب. او دا خو موږ تاسو ټول ته مشاهدتن خبره ده چې کله یو سیز وسپنه هغه زنګ وهي او دا غي صفائی انتظام ونشي نو دا غي اخري انجام څه دی؟ ختمېدل دي. د هغه سیز هغه ماده په خپل ختمېږي د زنګ سره. دا یو مرض دی د دې وسپنې د خوړلو، د خرابولو، د ضایع کولو لپاره. نو کله چې انسان د دې ټولو نه غافل شي، د په زړه باندې دا زنګ ولګي،
کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون د دا ګناهونه کسب دون سیواشي چې د دې په زړونو باندې زنګ ولګي چې زنګ ولګي دا غي نتیجه دا راوځي چې صفائی کوشش او مهنت او صفائی اهتمام ونشي الله پاک وای ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم الله وای په د باندې یو مهر ولګي بس د دې زنګ چې صفای نکو د دې جرم سزا دا وا چې آینده تر قیامت پورې د هدایت نه بلری شي د الله د رحم نه لری شي همیشه د الله د غضب د لاندې راشي دا جهالت غفلت او خوبت کې تمیز نه کول دا هغه سيزونه دي چې دې سره انسان د پارا ګناه لاري همواري او ګناه چې کوم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای داغه د مخ یو سړی خبر وکړه چې یار فلان کی ظلم وکړو نو سزا به ورته الله ورکړي او غلط کار یو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غصه شو خفم شو چې د سیمه وایا چې فلان کې ظلم کړي دا غلط سزا ملوي دا سی خبره نه ده بلکې خبره ده چې چا چې ظلم وکړو د دې اثر په ټول مخلوق باندې پریوزي د دې اثر ټول مخلوق باندې پریوزي زکا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړه سي دي وای دا زمانه کې او دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړه څنګه دی وای عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شپې بغرزیدو چې چاته تکلیف نه چاته نقصان ونه رسیږي سبا ته د قیامت پر ورځ بل الله تعالی تپوس کوي و د شپې ګرځیدو په کوسب کې روان دی یو کور ته رانږدې شو دنه پکې شر دی جنگ دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوږ ولا کې خو ګوري مور او لور یو بل سره په شر مور دی لور ته وای دا پای زمون دا کم پای چې موږ خرڅو دغه د پیسې زمون د پاره نه پوره کیږي زمونږه د ژوند ضرورت نه پوره کوي دې کې لګي او بواچو چې دا پای لک سیواش لور ورته وای چې مور امیر المؤمنین عمر صاحب دا کار منع کړی دی نو هغه مور ورته وای عمر کم دی امیر المؤمنین کم ځای دی نو لور ورته وای امیر المؤمنین نشته دی خو لیکن دا امیر المؤمنین رب شته دی غووري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې دا خبره اورید کور ته لاړ او خپل کور حالت یو خبره درته کوم وایسا ودا سی یو کور مې لیدلې ده او پاغي کې دا یو ماشوم و د دې دا خبره ما اوریدلې ته لاړه شته پوسو ک چې دا چاله ورکړی ده کنه د چا په نکاح کې دا وکنه د چا په نکاح کې و نو خاموشي سره واپس راشه او که د چا په نکاح کې نه و نو دا به خپل دې زویله رشته وی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور والا بیبي چې کله لاړه تپوسې وکړل چې ګوري په کلی کې د ټولو نه فقیر او ملنګ سړی کور د ټولو نه فقیر او غریب ترین سړی کور دی چې تپوسې وکړو نو ماشوم نه ورکړي چاله رشته نه وشي واپس راغله به هر حال دغه جنې غوښته واده یو خپل زویله واده کو چې کله داسې نیک دیندار خزه د اغي د زوی سوکو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله او دی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته خلق عمر ثانی وي دویم عمر دی په دنیا کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانه کې وی د اغا الله تعالی داسې یو انصاف او داسې یو بهترین پوهه ورکړی و چې د هغې په باچاهۍ کې زکات اخیستلو والا څوک نه و
زکات اغستل ولا څوک نه ولې دا ځکه الله وی ولو انهم اهل القرى امنوا واتقوا وکړه چې دا کلی والا نه د ایمان صحیح شي الله وی کچری یو کلی والو ایمان صحیح شي او پوخ ایمان شي مضبوط ایمان شي اوس مضبوط ایمان ستو یو مضبوط ایمان دیس شي الله وی زما پیغمبر دی خلق ته وای تر قیامت پوری خلق به تفتیش کوي طلب به کوي ګرځي به چې ایمان څنګه جوړ کو الله ته کوم یو ایمان قابل قبول لې زما پیغمبر دی خلق ته دا وای چې خلق شک ختم شي خلق اسانه باندې خپل ایمان جوړ کی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله وی زما پیغمبر خلق ته وایا دا کم تاسو چې موجوده خلق دي صحابه دي کچری آنے والا خلقو تر قیامت پوری فإن آمنوا بمثل ما آمنتم تر قیامت پور راتدن کے خلقو ایمانونه د دې صحابه او ایمان پشانتی شو بس د دې ایمان څه شو مضبوط شو کامل شو پوره شو چې ایمان کله کامل شنو الله وی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض به بد اسمان د طرف نه هم خلق ته هیڅ مسله نه وي د زمکی د پیداوار د طرف نه به هیڅ مسله نه خو شرط دا لګوري ولو انهم امنوا اهل القرى واتقوا دو شرطونه لګولې دي یو شرط دا دی چې ایمان به د صحابه په شانتي جوړوي کوشش مهنت وکوي اگر کې څړي نه صحابي نشي جوړي دی ګوره صحابي د چانه نشي جوړیدل خو د صحابي تابعدار جوړیدل شي د صحابي په نقش قدم باندې هر یو انسان طاقت الله ورکړي دی هر انسان ته انسان بدلی شي نو بهر حال دویم شرط الله وتقو چا چې ځان د ګناهونو نه بچ کو وس هغه کم ګناهونه دي چې داغه د وجنه الله پاک په دنیا کې دوه عذابونه لګي قحط او بی امنی قحط او بی امنی هغه کې د ټول نه لوی ګناه چې کوم دی هغه زنا ده زنا د وجنه په عالمي دنیا باندې اثر پرېوځي او دویم لوی جرم هغه ظلم دی چې کله دا دو سيزونه په معاشره کې شروع شي زنا او ظلم نن زما په خیال دې دواړو کې هیڅ کمی نشته په دې کې به د سره څه کمی نه الله دې زموږ توجه الله طرف ته وګرځي د دې نه حسد د وجنه د دې دوه ګناهونو د وجنه نن هر یو شی انسان خو پرې د زناورم په چغو باندې جوړي زناور هم تاسو باورېدلی دون نفرت په دې دنیا کې پیدا شو چې الله د زناورو د ساورو غوخم په انسان باندې تقریبا بند څوک د پډاړ زړه خړې نشي پډاړ زړه یې څوک نشي خړې ښا ابدل زموږ یو ځای لاړو په کې غوخه کسان ولګه ګوره د غوخې نه ځان ساتي د غوخې نه ځان ساتي لکه دا دنیا داسې حالات ته شروع شول الله وی الذي خلق لكم ما في الارض جميعا انسان دا ټول مستا د فائدې د پاره پیدا کړ خو ته به فائدې شو نو بس خبره ختم شو بهر حال تاسو می خبره ده عمر بن عبد العزيز رحم الله کوله عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمانہ کی او خبره زما داوا چې ګناه اثر په تمام خلقو زناورو په ټولو باندې پریوزي شپنکه او بيزو والا بيزوګر د بيزي سره چې وای قتل زمره راغې بيزه و تختوله د کنډک نه دی بيزوګر یو یخ او سلې وکړو او په جړه باندې شو خلق کم خلق چې خواته ولاړ ولکه ولې وي وې زمري کار داده چې هغه بيزي ماتي هغه غلط کار کوي ته ولې جاړې وزه پدې نه جاړم چې زمانه بيزه او تختوله وزه پدې جاړم زما په خیال امیر المؤمنین عمر بن عبد العزيز وفات شو